په ایټلی کې د پاکستان او افغانستان پښتنو یو ډېر غټ کیس کړی دی چې دې کیس کېدو سره د پاکستان او افغانستان د دواړو ملکونو په انټرنیشنل سطح باندې یوه غټه بدنامي شوې ده چې پکې دوه پاکستانیان او یو افغانی پکې شهید شوی هم دی، وفات شوي پکې هم دي. لکه د بل د لاسه چې وشي نو هغې له اکثر موږ شهید لفظ استعمالو، خو درې افغاني او یو پاکستاني کیس ته دغه رنګ شوی دی. تاسو له به دا سکرین شاټ هم ښکاري چونکې ویډیو مکمل شته، خو ویډیو پوسټ کول د فیسبوک د رولز خلاف هم دی او بل د انسان تذلیل پکې هم کېږي. نو په دې وجه باندې ویډیو تاسو سره زه نه شریکه کوم. اصل کې په ایټلی کې یو علاقه ده، نو مې زما ذهن نه وته، خو هلته د پاکستانیان یا دغلته د محنتکش خلک چې کوم دي پاکستانیان شو یا افغانیان شو یا نور ملکونو والا خلک چې کوم دي هلته باري مقدار کې موجود یو، هلته دی کارونه هم کوي. یو داسې د ایټلی علاقه چې دلته د مزدورانو کار ډېر زیات دی، په پټو کې کار کول یا داسې کور کې کار کول دا دغلته زیات دی. نو ځکه په دې وجه باندې دغلته د غیر ملکي چې کوم دي په کثیر مقدار کې موجود دي. اصل کې په دې ګاډي کې تاسو له چې کوم پر سکرین باندې سکرین شاټ ښکاري، نو په دې ګاډي کې 3 افغاني او 2 پکې پاکستاني، 3 افغاني او 2 پاکستاني چې یو پاکستانی پکې بچ شوی دی. 2 پاکستاني راغل او دغه ګاډي ته اور ورته کو، ګاډي ته دننه څه د آتشګیر ماده ورویشته، پټرول ورویشته یا بل څه چې اور ته لګي، اور ورونه ورپسې بند کړ چې دی ته واپس راونځي. نو چې پکې دننه 2 افغاني یو پاکستانی یا 3 افغاني یو پاکستانی چې کوم وي پکې ناستو، نو هغه پکې اور اغشتل دی او ای پکې ټوټل سوځېدلی دي. یو پاکستانی داسې و چې هغه د ګاډي شاله کومه شیشه ډکي طرف ته، نو هغې ماته کړی دی او په هغې راوتی دی، ځان یې بچ کړی دی. یو پاکستانی پکې ځان بچ کړی چې د هغه ریسنټلی انټرویو هم راغلی ده. نو د هغه د انټرویو مطابق دا چې مطلب څه ریزن هم نه، څه وجه هم نه، دا نه چې موږ جګړه کړې وه یا څه، دی راغل ګاډي ته دغه آتشګیر ماده راوویشته اور موږ پسې ورونه بند کړل او هغې کې چې کوم موږ کسانو، تاسو له پته د پټرول اور په انسان باندې یا همداسې په یو لرګي باندې په کاڼو باندې د پټرول اور لګي، په اوبو باندې د پټرول اور ولګي لږ ساعت له بیا مړ شي. خیر خو لکه د پټرول اور ډېر خطرناک اور دی. نو پټرول یې ورویشت، ګاډي کې مخکې نه هم د پټرولو ټینکۍ وه. نو دغه پاکستانیان چې کوم دي دا پکې 2 پاکستانی یا 3 پاکستانی وټ ایور څه هم وو، خو خیر د پاکستان او افغانستان کسان په دې کیس کې ملوث وو او دغه اور چې ورته کړلی شوی دی د ګاډي ته، نو هغې کې هم دغه کم کسان چې وو د پاکستان یا د افغانستانو، خو یادېږي پاکستاني چې 2 پاکستانو د اور لګولی دی هغه د ایټلی چې کوم پولیس ته هغې گرفتار کړي هم دي. بل دا خبر هم راځي چې په دغه علاقه کې کم پاکستانیان، افغانیان یا نور غیر ملکي تارکین اوسېدل، نو د هغې ترمنځ کشیدګي هم وه، د هغې ترمنځ ګروپس جوړ او دغه ګروپس ترمنځ په څه خبرو باندې لانجه کونجه هم وه. لکه دا نه چې بیخي دغلته دی مطلب څه کول نه. نو ګوره پاکستانی شي یا افغانی شي، نو په هر ملکونو کې سپیشلی پاکستانو ته به ریکویسټ وکړو، افغانیانو ته به ریکویسټ وکړو چې په هر ملکونو کې داسې یو کار مه کوئ چې په هغې باندې د ستاسو سره د ستاسو د وطن بدنامي هم کیږي او پکې بیا یو پاکستانی په وجه ټول پاکستان یادېږي یا د یو افغاني په وجه ټول افغانان یادېږي. نو داسې هیڅ قسم حرکت مه کوئ، ځکه په دې وجه باندې بیا نور پاکستانیانو ته یا نور افغانیانو ته مسله جوړېږي، هم دی ډیپورټ کوي، هم خپل وطن کې نه پرېږدي، هم هلته هغوی له ریسپیکټ نه میلاویږي، هم هلته هغوی له هغه رنګ سیلریزم بیا نه میلاویږي، کارونه ورته نه میلاویږي، ځکه چې کله بدنامي وشي د یو وطن. نو خیر دا لیټیسټ اپډیټس دې حوالې سره که ستاسو سره وي نو کمنټ کولی